أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. کتونکو سلامونه، زما نوم محمد ابوبکر بختیار خان دی او نن تاسو ټول نه پهلې ډېر مبارکي در کوم د روژې د میاشت، د عبادت میاشت ده، د رحم میاشت ده. هغه یو خبر راته رایادېږي، یو نعت مې اورېدلی و، رمضان آیا روز رکھو جی رحمت سے اب جھولی بھرو جی. نو خبر به دا وکړم چې زموږ د په د ملک خو پته نه لګي چې څوک روژې نیسي څوک نه نیسي که نه، خو الله پاک د هر چا نه ښه خبر دی. بل په دې روژو کې ما یو شي ډېر زیات وکتو که نه، چې په روژو کې څه خلک داسې دي چې هغې افطاریان نشي کولی، څه خلک داسې چې هغوی سحري نشي کولی. نو هغه خلکو دپاره زه ویل غواړم چې که چا سره ویل شته، چا سره پیسې شته، هغوی د هغوی امداد وکړي. مونږ دا د خیرات کوو، هر ورځ کوو، او پرون خو پکې شرکت ونه شو، نن به پکې انشاءالله شرکت وکړو او تاسو ته به وښایو. ستاسو دا خو غواړم چې لکه زموږ د حکومت هم ډېر هغه نه ورکوي، زموږ د غریبانو خلکو له او زموږ د چې کم افطار نشي کولی، څه کم وږي، په دې خیرات کول پکار دي. دې خیرات کول به خو ګورو به نوی حکومت چې به چې کم راځي انشاءالله به پکې ښه د غریبانو امداد به پکې کوي. بل دا خبره ده چې تاسو زیات نه زیات عبادت وکړئ په دې روژو کې. عبادت زما مطلب صدقه ورکړئ، د هر یو مونځ خو ده ده، ورسره تاسو دا صدقه وکړئ، تاسو خلکو له امداد وکړئ، دا شي نه وکړئ نو د دې ډبل ثواب دی. چې اوس لکه د یو مونځ فرض کړ 700 ثواب دی، نو هغې به تاسو ته په روژو کې 1400 ثواب میلاویږي. 1400 دا د روژو فایدې دي، دا یو رحمت مهینه ده. دې کې موږ لپاره ډېر عبادت کول پکار دي، غریبانانو امداد کول پکار دي، او دا موږ ډېر زیات دعاګانې ګټل پکار دي. څومره د غریبانانو امداد کوئ هومره به الله پاک ستاسو ثوابونه ګټي. انشاءالله د چا سره خلکو سره چې وس وي، هغوی د پکار دي چې خپل د کور، خپل د ګاونډ د دې خیال وساتي، ځکه په یو ګاونډ کې خو به یو ښه کس پکې، هغوی ته پکار دي چې د یو ګاونډ کار وساتي، د ملک نه، د شهر نه، د سټي نه، نو د خپل ګاونډ دې وساتي. ځکه په یو ګاونډ نه چې یو کس وي نو پوره ملک کې به داسې شروع شي. نو هغه یو خبر خو وي 1000 mile journey begins with one step. دغه سړی الف خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن چې د خلکو ډېر امدادونه راغشتي دي، تاسو هم کوشش وکړئ چې هغوی سره امداد وکړئ، د غریبانانو خلکو مرسته وکړئ، هغوی به ته ډېر دعاګانې وکړي او د ډېر ډبل ثواب دي. تاسو ما خو تاسو ته ووایي چې د یو نیک کار ډبل ثواب دي. تاسو الف خان ویلفیر فاونډیشن سره امداد وکړئ، ځکه هغوی د غریبانانو امداد کوي، نو تاسو به ډېر زیات انشاءالله د دې اجر ملوي. په دې جهان کې نه، نو په بل جهان کې به انشاءالله ملوي شي. ورسره تاسو ما کتلي دي ډېر زیات چې الف خان ویلفیر فاونډیشن ته ډېر زیات ښځې سړي راځي د لرې ځایونو، څوک د شفقدر، څوک د بل ځای نه ډېر لرې ځایونو راځي. نو ته پکار دی چې امداد وشي، سامان هم ختمیږي، خبره سمه ده. نو تاسو زه غواړم تاسو سره امداد وکړئ، د غریبانو خلکو امداد وشي، تاسو سره د خپل ټیم دی ته کانټیکټ وکړئ چې امداد ورسره تاسو وکړئ. لکه خپله نشئ کولی نو هغې د ذریعې خو وکړئ، خپله نشئ کولی د هغې په ذریعې وکړئ چې نیک کار خو وشي. جزاک الله.